د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و قارون یې نوم و قارون. لکه بعضې علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کېدی. لوی مال والا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارۍ خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوع، هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به څونه، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به څونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې څونه. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته. د 40 او یو مورخ وایي 40 کمرو محل و. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویزندی، هغه غونچک داسې او لیمپونه، هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو، دا به د بادشاه په محل کې و. او مریانې څو نه و، په زرګاو په سوګونو نه، وینځې په زرګاو وینځې، او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی، سودخورو. یو به سود کاو، دویم به یې څه کول، دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا د 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس به ماله 100,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1,00,000 شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې، بله کې 3 لکه شوې، بله کې 4 لکه شوې، دا به پې ختې، دا پیسې او پې زیاتېدې، او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمن شو. حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو، منافق و. دړنه یې موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، ظاهر کې به یې 200 روپۍ صدقې هم ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و، زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړه، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان دا ډېره ده که ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شوم نو ټکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي، په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه، قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړلی، ډېر زیات مالدار هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه، او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال د نه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی، نه به د ځان سره پیسه یوسې، نه به یو غلام یوسې،
نه به یو مرئی یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین لروانې بیا به د رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي، یو لوی اجدها شجاع، هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري، دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي، ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک، زما رنیمه زه ستا هغه مال یم مال، زه ستا هغه خزانه یم، دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلک چې سره و سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه. خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او ګرمې تختې به رالي، په شا به داغ ورکوي، په مخه به داغ ورکوي، په تندي به داغ ورکوي. اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دی زه پرېښی وم او دا مال دی اخیستی و. دنیا کې دی خیرت ته دی نه کتل او دنیا ته دی کتل، اوسکه دا عذاب. مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو، مونږ خو یو مالي زما مال زما مال زما مال. رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک وي؟ صحابه د الله رسوله داسې هېڅوک هم نشته. د هر چا خپل خوښ دی، د وارث یې نه دی خوښ. د وارث مال څه کوم؟ زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی، زما رور دی زما وارث دی، زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت. چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی. وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت له دې ولېږه او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی. او د کوم خوښ دی وایه؟ مونږ خپل نه دی خوښ، زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لا زما دی اماله قبر کې پکارېږي، زما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه، زما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي، زما دی اما جنت ته رسي. او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی. نو ما خو خپل خوښ نه که، ما خو د وارث مال خوښ کړ. او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتبع المیت ثلاثه، دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان مالو یو رده مال دی، مال ورپسې روان دی. مال یې څه شی دی؟ مال یې کټ دی، مال یې پوزکې دی، هغه زمانه کې غلام دی، وینځه ده دا ورسره دی، یو مال ورپسې روان دی. دویم ورسره څه دي؟ مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی، چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی. او دریم څه شی دی؟ عمل ورسره دی. دا درې څیزونه ورسره روان دی. مال روان دی، رشته دار دوستان دا روان دی، عمل روان دی. دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي. مال هم ته واپس راغی، غلام هم رایې هم ته راغی، چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی، پوزکې هم ته واپس راغی، هغه تولی بالغ کې ورسره ایښود هغه هم ته واپس راغی، هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل. کم شی ورسره پاتې شو؟ عمل. موږ هغې ته نه ګورو، موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال. دا مال هغه دی چې تا خیرت ته ولېږه، مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو، مال هغه دی چې تا زکات ورکه. زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه. دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې، او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه پکوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې. دا مال دی پاک نه، دا نجس دی، پلیت دی. تا ته پلیتی نه ښکاري، فرشتو ته ښکاري. تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی. او دغه بدبویه مال چې ته خورې
زکات نه ورکې، مال نجس دی، بدبویه دی، دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروت وي هغه شی دی، نو تا ته خو به بوی پته نه لګي او چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي. ای نیکبخته څه ګند خورې، الله وایي دا ته څه ګندونه خورې. دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو، دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی، زموږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مو خورو. مال نه چې زکات ته ورکړه لکه چې مرداره یې د کوی نه وویسته او کوی دې وځنځو او کوی صفا او پاک شو، خوره دغه پاک مال اوسه، دا به ستا وجود له فایده ورکوي. مونځ ته به دې شوقي، تلاوت ته به دې شوقي، دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي. نو قارون منافق و، د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم. ای قارونه ځان له نه غواړمه مه کوه، ګورې مه کوه، خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکړه. بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم، دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي. او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول، هو دومره مال، او دومره مال، لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون. اوهو قارون ته چې کوم مال میلاو دی که داسې زما وې خلکو به تمنا کوله. دې وجې نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. وی که د چا بنګله دې ولیده مه ګوره ورته، که د چا لوی مکان دې ولیده مه ګوره، که د چا باغونه دولتونه کارخانې دې وکتل مخ دې واړوه، د دنیا ډول دی. خدای ته ودرېږه چې الله سره کوم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی. موږ خدای غر کړو، بیا سازش ورته جوړ کړو، بیا سکیم ورته جوړ کړو. دا بنګلی ولې ده، دا موټرې ولې دی، دا کارخانې ولې ده، دا ځمکې ولې ده، دا قوم یې ولې دی، دا رور یې ولې دی، دا خلک عزت ولې کوي، دا ښکلی ولې دی، دا بچي ولې دي. دا سازش بیا جوړوم زه ورته. دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کړم. ها او خدای به خبر نشي کنه، فرشتې به خبر نشي کنه. ولې قیامت خو منې نه، قبر خو منې نه، اخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین اخرت کې دې سزا راکوي. نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو. دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي، دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي، پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه یې کړې ده. نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته، بس څه کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګې. اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ کړ. څنګه سازش جوړ کړ؟ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه، ښکلې وه، هغه یې راوسته. وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي، پیسې چې څومره غواړې زه در کوم. نو په پیسو خلک هر څه کوي، دولت دپاره او پیسو دپاره. جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته. وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي، زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو، اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل لا غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه. مونځ نه کوي خلک، دینداري نه کوي خلک، باغیان دي. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو. دا خو ډېره ښه خبره ده، جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې یو لوی مجلس جوړ کړه. بني اسرائیل ټول راغوښتل. موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو، خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم. ښځې رالل، ماشومان، سړي رالل، لوی اجتماع او جلسه جوړه ده. موسی علیه السلام ته کرسی، منبر، هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه. خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي. موسی علیه السلام لګیا دی، خوشحاله دی. قارون ته لنه دعاګانې خیږي، ښه کار وکړه، مونځ کوئ، روجې نیسئ، نیکي کوئ، زکاتونه ورکوئ، دا ګناه به نه کوئ، دا به نه کوئ. ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی، مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي. یو سړی لمسولې وپاڅېده، وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو، بالفرض انسان دی، تا له څه سزا وي، که ما نه صادر شو زما هم دغه سزا ده. په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته، زما هم دغه سزا ده. خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه، هغه پاڅېده.
بری مجلس میں لو ډک مجلس کې جنې پاسېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه د خدای پیغمبري ته خو خلکو ته ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاکه چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکه خپونه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر کې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راغله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه زما دا خبره پته لګي بیا پیارې هم نه لګي او ستا جیل ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلو دې شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجیز تعلقات دې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات دی ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کې هم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه او چې د الله نوم د جینۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپې پې ولګې وایي نه نه خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درته تپوس کې رښتیا خبرې کوه وایي رښتیا ووایم وایي قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به درله درکړو هغه لمسولې بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه او دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سورنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي ما سره ملګري وو هغې وې واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وتو شو رکوټ یم لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی موږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سورنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جلار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته اوده شومه ډمه دا وار څه چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کوم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه کړم هلکه ورپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم نه چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظه ساتي ولې پیغمبر متعلق الله او یطیع الله او اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا دی که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهو چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی یم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دې نه مخکې چې ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا زونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته موږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته
نه ساتلی شو. موږ به بیا چاته ته غریب ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد بکې. ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی. څوک؟ الله دی، بل څوک نه دی. ویریدک بخیر فلا راد لفضله. او که دا الله تا ته خیر رسول غواړي قسم په خدای که میانځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف په یې هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي، لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کی، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی د رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د دونه عمل نشته چې په عمل ور ورسي، د دونه عمل نشته چې په هغه عمل ورته ور ورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نو ور ورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومې د ظالم بني بیا یا به د الله مدد. چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه خیر دی، دې تکلیفاتو سره د ګناه لرګړر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچ په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون له ورکړه، ربه دا فایدې تهلی الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دی خوښه اختیار مې درکړه، وی ښه، وی ځمکې راکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محل هم لاندې لاړ او قارون هم روان شو، چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چیغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چیغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ډول مجلس کې چیغې وم ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا، وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په د خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محل هم لاړ، دولت هم لاړ، سره هم لاړ، سپین هم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی، صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ یې ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی علیه یخ شو، الله بالکل یخ شو. یې چغې درته وویلې معاف دی نه که، الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې او زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وې ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله نو ځکه منکره شوه، یا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی په کار. وایي ډېر سپیرو قارون که نه، الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو. تا ته چغې والې نو که یو چغې ما ته والې وې ما به ښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلیم. اوس پیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو، او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. دنیا کې چې یو سړی اوسېږي د دنیا کار به هم کوي، پیسه به هم ګټي، محنت به هم کوي، مشقت به هم کوي. داسې هم نه ده چې سړی د دنیا کې اوسېږي
او د ملنګې ژوند تیری. بعض خلک یې که نه په دنیا کې دا ملنګانې او څخه بینتې دي او چا سره شپېلی په لاس کې وي او چا سره بیزو په لاس کې وي هغه ګډی او سریللې جامې وي او د مانځه وخت یې دلته غواړي خیر غواړي کچکول وسره خلک وایي دا لوی سړی دی. دا اړوم لوی سړی نه دی. لوی سړی به مونږ هغه ته وایو چې الله ورته لوی سړی وایي، دا الله رسول ورته لوی سړی وایي او شریعت ورته لوی سړی وایي. دی مونږ نه کوي څنګه لوی سړی شو؟ نه نه که نه وي ملنګي اختیار کړی ده او دولت یې پرېښی دی. ما یې دې ته لویوالی نه وایي. حضرت عثمان خو دولت نو پرېښی رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خو دولت نو پریخے. دولت پریخودل خو کمال نه دی. د دنیا شلیدل جامع غستل خو کمال نه دی او کچکول پلاس کی ګرځول خو کمال نه دی. سوال حرام دی، قطعی حرام. سوال بنه کوي د مخلوق نه غوښتنه بنه کوي او دی خو کچکول پلاس ګرځي یو ځای دانې غواړي او بل ځای غنم غواړي او بل ځای کیوله غواړي او د دې غنمو دانو د پاره کله بیزو ګډی یو کله شکر کې چغې وي یو کله شپېلی وي. دا د کم ځای نه کمال شو؟ د شریعت خلاف، د پیغمبر علیه السلام خلاف او د الله خلاف. مونږ نشته او دس نشته. دی ملنګي کوي دی ملنګي کنه په ملنګې سړی کمال ته نه رسی. که یو سړی غریب دی جامع نشته پیزاری نشته او دی وسره خدای یادی، دی وسره تهجد کوي، دی الله یادی او د الله ذکر کوي او خدای ته ځان نږدې کا، دا د خدای په نږدې قدرمند دی. نو زمونږ په اصطلاح کې عموماً چې کوم سړی مالدار خانی وی دا د خدای نه لرې دی. نه، هغه مالدار او خان چې هغه د الله عبادت کوي، هغه مالدار او خان چې حلال نفقه ګټي او په حلال ځای کې لګي، هغه خان او مالدار چې حج لذي عمرې لذي جمعات کې امداد کوي، غریب سره امداد کوي، گاونډي سره مدد کوي. قسم دې دغه کم ملنګ چې بیلماز او بیودس او سوالګر او خیرمار دی دا هغه نه ځمکه ډکه که د خدای په نسې دا مالدار بهتر دی. او هغه غریب چې د پروزې دره کې نه لګي او شلیدلې جامع چولې ده مونځ کوي او دس کوي او خدای رضا کوي او ذکر کوي. هغه خانان چې هغوی مونځ او دس نه کوي خدای نه یادوي حلال حرام نه پیژني، هغه یو غریب د دې خان نه ځمکه ډکه هغه ته غوره. نو یوازې ملنګي او غریبي دام کمال نه دی او یوازې پیسه ګټل دام کمال نه دی. ګوره دولت بر دنیا بے شکه گٹے. یو صحابی دی دا حضور پاک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دی دا یو قبیلے سردار دی اوس قبیلہ بے وطوے. یو دل حضور پاک مبارک لپا مخا ورغی نو دا دوارو جہان مبارک سردار و سر مصافحہ اکلا لاسونے و سر میلا اکلا. نو چی لاسونے میلا اکلا دا دی صحابی دا لاسونا سختو سوک چی کار کئی کودالا وی سسکورا وی دا لاسے لگوندے کلکی دا دا صحابی لاسونا سختو کلکو دا دینے کلکو. نو حضور پاک مبارک پہ پیشو وی سعد ابن معاذ وی دا لاسونا خود سختی کلکتی دا ولی وی دا اللہ رسول بچولا پہ محنت کوم او مزدوری کوم او نفقہ پہ گردم سسکورا پہ وام کودالا پیوام چاری پیرا کاغم زکا سختی. حضور پاک مبارک داغاغ دوال لاسون رو چت کل او ورلیخ کل کرل وی دا لاسون بجنت تزی. نزان محنت او مزدوری حراما ندا کہ اوصلی کسب کئی. طلب الکسب الحلال فریضت، طلب کسب الحلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب کسب الحلال دا حلال رزق طلب کول فریضت بعد الفریضہ دا دویم نمبر فرض دے. ولی کہ حلال رزق نگت زان لا او بچولا روجہ بسنگونی سے وجود بدت کمزوری او بچی بدی منسنگا کئی او تبا منسنگا کئی او تبا غریب سر مدد سنگاو کئی او حج لبا سنگ لارشے او زکاة با سنگ ورکے
او صدقه بسنگ ورکے او جماعت بسنگ جوڑ کے او دا گاونڈی مدد بسنگ او کے دا خواله کېږي چې سړي سره پیسې او دولتي والا نو د مارونو مال ګټل دا نه ګناه ده او نه جرم دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ په صحابو کې مالدار او حضور پاک تم پته ده چې مالدار دی. چې کله وفات شو څومره مالدارو، چې کله وفات شو نو داغه مال تقسیمې ده. نو څلور بیبیانې وي. نو یو بیبی وی زه په میراث کې پورا حصہ نه غواړم، مال په دې نقد مال کې لږ غوندې شی راکړي، نقد مال کې بوټي راکړي، پورا نه پاسونو کې غواړم او نه په ګډو چیلو کې غواړم او نه په روخانو کې غواړم او نه په کورونو په ځمکو په باغونو په جایداد کې غواړم، په نقد مال کې بوټي غوندې شی راکړي، نور مې جت نشتا. نو 80,000 اشرپے والا ورکڑے بلکہ یو دے کہ سلور نمیشل زر رازی 80,000 اشرپے یو اشرپے نن سبا دا بلو پیسو دا سلگونو نیم قیمت زیاد تے لکا اشرپے دا سرو زرو سے کباوا نو دا دین کروڑون روپے جوڑے گی کروڑون دے دا خزی پوری سا نا دا پوری سے کہ دا سریخ سلور خزی نو دا یوی پاکی 2 ایسا کیے گی اسے 2 کے دا نو کدے 2 ایسے نو ٹول مالے سونا شو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سر سونا مالو صحابی دے دمرا مالو پخوا خدا کاغذی روپے نوے ڈبلی روپے بوے نو آغا اکثر زنگ کے دے با ابے سپا کولے نو دا سفید طریقے سے جوڑا کرے وا دمرا نوے چی لاس کے راوالی یا نوکران ورتکین یو سپے کی پا میدان بے واچولے نو اوخان او قچر او خربے پہ گردول چی داغی پخپو دا پاکی جو سپاجی اندازو لگے وے سمرا مال دا خدای ندے پریخے مال دولت گناہ ندا خدای با سر نپرے دے اللہ با نپرے دے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ قرآن شریف کے اللہ فرمائے صفت گئی وی بیعم خدا تجارتم خدے دکانداریم خدا نوکری ملازمت سڑے کئی دام خدے او دا دنیا کار روزگارم خدے خوچے اللہ یہ نشی او کہ اللہ دیر کو صرف دا دنیا دے واغشتا نو حب الدنیا محبت دا دنیا بیا رأس کل خطیئہ دا ہر گناہ جرڑا دا جرڑا بنیاد دے بس دا سے محبت بنکے چھے اللہ فاتش کہ دنیا سر لکا دکان دے دے دا مانزو اخلاق ضربہ بن کی جماعت تبا من رکے تگیب پکے نکے دھوکہ بنکے اللہ برضا ساتے او کنت پدے کے دھوکم کے حرامم کے او ورکے سپک او اخل درانا او دا مانزو اخراشی او گاکرانا خرابیگی نو دا اغا دنیا دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا مین شو دنیا سر دا آخرت پا مقابلہ کے دا دنیا سر مین شو دا اللہ پا مقابلہ کے نو دا اغا دا چھے وی حب الدنیا رأس کل خطیئہ وی دا دنیا مین دا ہری گناہ بنیاد دی بنیاد دے اغا بنیاد شو. اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو ډیر لوی بادشاہ تیر شوی دی پیغمبرم او په دې دنیا باندې دا حکومتو یوازې په انسان نه په پیریانو حکومتو تاسو چې دیوان وتوای په دې پیریانو کې یو مضبوط قسم دی ډیر کار کوي او په لږ وخت کې ډیر کار کولی شي فاغیه باقاعده حکومتو پیریان او په انسانان او اللہ والا قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سے جب ورکڑے وی چی دا دے حیواناتو پا خبرم پویدا او دا مارغانو پا خبرم پویدا او دا میگو پا خبرم پویدا دا والا اللہ ایو طاقت ورکڑے او پاک زمانہ کی جی سمر دنیا وا او سمر خلقو پٹولو دا پاس حکومتو اللہ نے سوال کرو رب حب لی ملکن لا ينبغی لی احد من بعدی اللہ دا سی بادشاہی راکے جی زمانہ پستر قیامت پورے دا بادشاہی بلچالا ممکن نی مناسب نی ممکن نی دا بلچالو وینا. یوزل حضور پاک مبارک صحابہ کرامو تا فرمائے وی بیگائے و پیرے راگے وی اورے روڑو زمان مختے غردہ وی ما کلکونی وی ما وی دا جماعت دستن پورے تلم
چې سبا دا ماشومان او ښځې ورته وګورې دا واړه و پورې لوبې وکړي. خو بیا مې د خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دعا را یاد شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، چې الله داسې بادشاهي راکړي چې بل له مناسب نی. نو د هغه په پیریانو او په شیطانانو په دې بادشاهي وه. نو مې که دې زه نیسم خدا زمان په د بادشاهي قایمه شوه، د لاس لاندې مې راغی. نو بیا د ما ضرور د سلیمان علیہ السلام په دعا کې یو پوټی کموالی راته فرددته خاسئا، نو ذلیله مې خوشې که چې ځه نه دې طلب. نو دې پیریانو باندې بادشاهي وه. ګوره څومره بادشاهي یې ده. دې پیریانو به وله کار کو، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. دا غټه غټه دې پیریانو به وله کار کو. نو غټه غټه لوی لوی پینې او لوی لوی خانکونه به وله جوړو او آباده به په جوړول، آباده غټ غټ او تصویرونه به په جوړول. هغه زمانه کې د تصویر سازه اجازت و چې محل به جوړ کو، نو ځای په ځای به په هغې کې خشته خشته تصویرونه جوړ کړل او خشته خشته ښکلې ښکلې نقشې به پکې جوړې کړې. یعملون له ما یشاء من محاریب، او دا غټې غټې بلډینګونه به پې جوړو. دا خدای پاک دل یو بادشاهي ورکړې وه، پیسه ډېره وه چې پیرې دې تابع شو بیا د څه کمې دی. بیت المقدس یې جوړاو، لګیا دي انسانان هم پکې کار کوي او پیریان هم پکې کار کوي. او پیریان بتلل په دریاب کې دننه به پې غوټې والې وی د دریاب د مین نه هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي. دریاب کې دننه څو غوټې والې شي او شا به په دې غرونو ګرځي او چې کوم خشته خشته کاڼې او تیږی هغه راغونډوي چې په دې جومات کې ولګو. ښکلې ښکلې اعلی ماربل او مزیدار مزیدار سیزونه دا به پیریانو راوړل. زمونږ پښتانه وایي که نه وی پیریانو ته غزني څه دی، په یو سیکنډ کې یو ځای ته بل ځای ته رسېږي پیریان او دا ټول تعبیر. نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې مالداري څونه شوه او بادشاهي یې څونه لویه ده. لیکن یو ځل د جهاد دپاره اسونه یې ورته راوستل. وی اسونه چې څومره دي دا حاضر کې، اسونه یې مخامخ ورته ودرېدل. نو ډېر اعلی اسونه او قیمتي مزیدار. دې شورو دې د دې اسونو معاینه کوي، په چا لاس راکاږي، په دې غاړه باندې، د چا په ملا باندې، او ډېر زیات خوشحاله دی ورته. الله دومره اسونه دې راکړي دي، څومره اعلی قیمتي خشته مزیدار. دې کې د مانځه وخت شو او د مونځ وخت لا مونځ پاتش. اوهو قرآن شریف کې الله فرمایي دا سوچو دې د دنیا مینې خو زه د الله نه غافل کړم. فطفق مسحا بالیمین والعناق، وی ورشه توره روانه دا ټول بالالوم پرېږدم نه. ګوره دنیا خوښه وه، په دې اسونه جهاد کو او د دنیا بادشاه دی او د الله نه غوښتم ده او داسې ته غوښتې ده وی داسې به راکوي چې تر قیامته پورې د بل چا نه. او الله وی بالکل مې وله ورکړه، خو چې یو مونځ ته د هغې اسونو د وجې پاتې شو، ټول اسونه یې حلال کړل، ټول یې ذبح کړل، حلال یې کړل. دا خیرات دی چې څومره خلک یې خوري، ولې الله نه یې غافله کړم. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، دنیا بری د الله نه غافل کوي. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. الله وی دنیا هم خوښه کړې ده او آخرت هم پیر کړې. آخرت به یې رهنه، الله به نه ره. نو دنیا بده نه ده، اسم نشته. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترور زوی دی، ډیر لوی صحابی دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتوی، وحواری الزبیر زما خاص دوست او خاص مرگری حضرت زبیر دی.
نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیره او دا بی بی دا حضرت زبیر او دا حضور پاک بی بی دا خوین نیمنی حضرت عائشہ صدیقہ دا نبی علیہ السلام مبارک بی بی و او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت زبیر بی بی و نو خد دا دوار خوین دی چه کل وفات شو پا بخاری کے پا جلسانی کی اوگد حدیث تے او گران زیم دے گران دا وصیتو که خپل زوی تزوی را غختا اے بچے پا ما قرضون دی گوری دا قرضون بخلاصے دویش لکا درہم قرضو پہ دویش لکا درہم دیر قیمتی وی دا بخلاصے وی دی اب زیرہ خدا سنور وصیتو نے مقلد نو چه اغا مالون قیمت کرل نو 2 لکا کم 6 کروڑ درہم مالی وخطا 2 لکا کم 6 کروڑ درہم چننتی اربون روپے جوڑے گی نو مال گٹل او مال جمع کل حرام نش خدای با سر نپرے دے اللہ نا بغفلت نکے منگ دا مال اثر کرے دے خدایم پریخی دے حالانکہ دا مال او دولت کدی مالم فخین خدای و نسا خدای تا توجہ ورکا ذکر دا مال او دولت او دا عمر و عزت خدا اللہ پہ اختیار گن دا حضرت سلیمان علیہ السلام حضل پلارت میگی دی پاغانا تکے نو چرا دے میگو که مشر میگی دا نو آغی چغو والا آوازو که یا ایوہ النمل ادخلو مساکرکم اے میگیان اخفلو کورونو تسولو کننو دے لا يحتمنکم سلیمان و جنودهم لا يشعرون سلیمان او دا غل اخکر روان دے سنق پیدا باندکی دو چخلام نکی فضان نپوئی گی گوردیر لوی پتے زی روان دے فتبسم ضاحكا من قولها چکل سلیمان علیہ السلام اخو دا میگو پا آواز پوئی دا او پا خبر پوئی دا آوازی ووری دا نوی خندل مسکیشو وی خندل مسکیشو امیگیل ورغی وی او خبر در تکم وی سمر خوراک خوری ستا سمر رزق تے سمر خوراک خوری وی پکال کی او ساس کی او با طول کال کی دا ساس کم سیسا او دا غنم دا دانے او معمولی غندی صدا دا ما دا طول کال خوراک کی وی رشتیا دے وی یو رعیت تے حکمو کی دامے گی اوالے او خاص دے کی بند کی کی دا تبارو ندی او دا غس یو دانا یو ونی مخوراکم ورتکی دے او یو ساس کی او بم ورتکی دے یو کال چی تیر شو اگا بوم اقا سے پاتے وے لگی شان کمی شوی وے او اگا دا غنم داناوم اقا سے دنی من زیادہ پاتے وے لگے خوڑلے وے نو میگے زانتا حاضر اکلا وی ٹک تی ویلی دی رشتیا دی ویلی دی دغا دی خوراک تے وی اغوارا سغوارا چی دل درکم ستا چی سخوخ ایمان اغوارا چی درکم وی چی دل سغوارم نشرا کولے چی دل سغوارم نشرا کولے وی در کوم سکما میوہ دے پکار دا او کم خوراک دے پکار دے وی خیو شیدن اغوارم تکلا شرا کرانا وی سدے وی زد دی عمرن و رزقن وی عمر امرا لزیاد کو روزی امرا لزیاد کر دا دو سیزون اغوار زما چکم عمر دارا لزیاد کا وی دا خب میں پوز کے ند او جدہ سونا روزی خورم دا سے طاقت را کہ یو غنم پکال کے خورم جی بیا دو خورم درے خورم سالور خورم اس دا یو ساس کی یو سس ٹول کال کے خسکم نو چی بیا یو چاہتے اسکم وی دا خو من پا وزگن وجود کے دل تبدیلی نجم راوزتے وی آسوے چی اغوالا چی در کم یو ذلی اللہ تسوالو کر اللہ دیر بی مال و دولت تیرا کرے زستا دے ٹول مخلوق لڈوڑے کو نشکو نما تقو اللہ تا طاقت را کرے یو کال دا پار اجازت راوے نشکو وی یو میاش لے اجازت راوے نشی ورکو وی یو افتی لے اجازت راوے نشی ورکو یو روزل خوراوے بالکل نشکو لے اللہ درخواست کم یو ٹیم لے اجازت را کذا ورکو یو وقت لوے خضر درمی فوراً پیریانو تا انسانانو تا حکم شروع کہ دا اللہ نمی اجازت غفت دے دا اللہ مخلوق لڑوڑے ورکو
او چې څومره شاړ ځمکې دي کې کار کرونده وکړي چې کوم کې غنمي غنم وکړي او جوار پکې وکړي مثلا هغه زمانه کې چې د خوراک څه څیزونه ګیاګانې مو کرے سبزی مو کرے ٹماٹر هر شی وکړي میوې مو کرے پیریان دیوان لګیا دي او الله تعالی ولا هر شی تابع کړو هوا تابع وا هوا چې تابع شوریت بم در طرح پیدا کړي او باران بم در توریږي ارټوله دنیا زرغونه شو او د دریاب په غاړه د الله په حکم یو لوی ځکیدار سره جمع کړل پیریان دیوان لګیا دي انسانان هم لګیا دي رشی جوړ شوې رشی الته حیوانانو لم خوراک ورکړي د هغې ګیاګانې هم را جمع شوې او دا پیریان دیوان په دې غرونو او په دې ځنګلو کې ګرځي او د هغې دی نه میوې را غونډوي داسې علاقې دي چې هغه هم د میوو ډکې دي خو د انسان لاس ورته نه رسي لکه د افریقې او د یورپ دا ځنګلې او د غرونو دا سرونه قسم قسم میوې به یې پکې خو مونږ هغې ته نه رسېدي شو نه ورته انسان رسېدی شي دا پیریان لګیا دي دا غځای نه دا سیوان او مڼې او قسم قسم څیزونه دي را غونډوي او راوړي او دا ګیاګانې هم راوړي او دا خوراکونه دي د دریاب په غاړه د دنیا یو لوی ځای دی هغه میدانونه ډک شو هوا تابع د هغه پې د پاسه چلیږي یخه هوا چلیږي چې دا خوراکونه سخانه شي اوریاس پې د پاسه ولاړه ده چې نور پې نه لګي چار سے جمع کړل او د خپل خیال دا دی چې الله خو چې ته یو وخت خورا ډوډۍ نشي ورکولی مخلوق له رزق دا ما دومره مال جمع کړ چې دا ټول مخلوق ورته ونغلي په کلونو کې هم نشي خلاصولی میږي دي څونه به دې خوري کبان دي څونه به دې خوري انسانان دي څونه به دې خوري او دا ټول حیوانات را جمع کړو چې ونغلي ورته نو څونه به دې خوري او هغه زمانه کې مخلوق هم دورن ولا چې اوس څونه مخلوق دي په یو خاص علاقه کې مخلوق اوسېده دومره خور نو الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي الله سره مشوره وکړه الله د چا نه شروع کوم وی د دریاب د حیواناتو نه مخکې شروع وی دا به څنګه راځي وی ته ول آواز ورکړه زه به آواز دې ټولو ته ور ورسوم او ټول به راشي حضرت سلیمان علیہ السلام والا آواز ورکو اے د دریاب کبانو حیواناتو چې دریاب کې څومره یې ټول زما میلمانه یې د الله په حکم ټول راشه د دریاب په غاړه مې قسم قسم څیزونه درته ښودي دي چې د چا پکې کم شیخ وخې خوله راوچته کې واخلې دی چې اواز یې وکړه یو کب راغی او خولې یې راوچته کړه د دریاب یو کب او دا جامې لکه د قینچی په شانته یو سری د رشې په یو طرف کې کېښود او بلې په بل طرف کې کېښود او چې دواړه راغونډې کړې چې څه موجودو ټولې الواق تیر کړل هر څه ختم اګایا میوې خوراکونه غوښې چې څه ټول په یو جامه کې یو کلب سره هر څه تیر کړل ژوند یې پې ونه و هر څه ختم حق دک سلیمان علیہ السلام سره د وزیرانو په تخت شاهی ناست او تماشې ته خوشاله دی چې مال خو ډېر دی او دا خو په کلونو کې هم نه خلاصېږي او سره د وزیرانو د دې نایبانو شورا ممبرانو د پارلیمنت دا ټول ورسره ناست دي چې شی هر څه هغه و او هغه کب او خولې وازه کړه سلیمان علیہ السلام ورته ویل اخو تا هر څه ټول خلاص کړل یو الواق سره دې هر څه خلاص کړل دا دې څو کړل اکب ورتوی خم علمت سوک دا خبری که چی دی نشورا کولی نو دا غختب دی ولی میلمت او دیو میلمرا ولی او ڈوڑای و تکی دی و ڈوڑای خلاصا کی او توی ٹولا ڈوڑای دی خلاصا کلا او میلموی ذری بیزتی لراؤس دیما چی دی نشورا کولی نو دا خبری دی راتا ولی کولی میلمت سوک دا خبری که نو خدای ته وګوره میلمم دا لوبې کوي دونه خوراک میلمه خوري میلمم څه خو بویه که نه د مکه مکرمه کې د حاجیانو ته ضیوف الرحمن وایي د الله میلمانه د الله میلمانه بس دې ځای په دې بوډونه ګولې چې ضیوف الرحمن دا حاجیان چې دا د الله میلمانه دي نو د حاجیان بعضې چې هلته راشي نخرې مخرې ډېرې کوي بیا دی نشغون دی شي چې مونږ خو د الله میلمانه یو دا سر داسې لږ اوچت وړي
مونږ خو د الله میلمانه یو. نا کولر نوبم کله توی کی ګلاس هم بې ځایه وغورځئ، مونږ د الله میلمانه یو. نو یو حاجي صاحب هغه کولر نوبه راغېستې و، په پیکه مې د بر نه یې راوړو، ټول کولر یې په قالین د پاسه په مکه مکرمه کې ورتوی کړ، قالین یې مو لړه او ټول میدان هم لون شو. خادمانو را منډې کړې. نو هغه یو خادم ورته غوسه کېده چې ټول کولر د زمزم دی نیکبخته واله او ټول قالین دی مو لړه او ټول ځای دی مو لړه، دا دې څه وکړل؟ نو هغه بل خادم هغه یو ته وایي وی ماما د الله میلمه دی، غوسه ورته مه کوه، د الله میلمه دی. نو زه خوا کې بل کولر ته ناست وم، مې ټیک ته دی خو د الله میلمه دی. بے شک د میلمه خلق لحاظ کوي، خو میلمه به هم د کور به خیال ساتي که داسې خو نه ده چې یو میلمه راغی ورته وایي دا میلمه دی او میلمه د په بیټک کې د پاسه غول کوي په دری، نو دا میلمه به د کور به خیال ساتي او کوربه به د میلمه خیال ساتي. نو دا میلمه ولې ظلم کوي چې غون کولر زمزم یې واړو او د حرم مقدس ځمکه هغه قالین ټول په اوبو باندې لتال کړ؟ نو مې ټیک ده چې دا میلمه دی، بے شک د میلمه به سړی قدر او لحاظ کوي، خو میلمه خو به هم درته په بیټه کې په قالین متیازې نه کوي، خو به درته په قالین د پاسه لاړې نه توګیرې به هم خیال ساتي. نو د میلمه په کوربه حق دی او د کوربه په میلمه حق دی. نو سلیمان علیہ السلام هغه کم ته وایي وی هر څه د اخلاص کړل نیکبخته دا دې څه وکړل؟ ما خو د دنیا د خلکو له به څه ورکوم؟ وی میلمه ته څوک داسې ویل که دا ما ته چې دی وویل وی هر څه د اخلاص کړل. اوس به څه کېږي؟ عقب ورته څه وایي؟ وی چې د نشوه راکولې ولې دې غوښتم؟ وی دا ما چې څونه وخوړل وی دا دوه نوړی راله روزانه الله راکوي. دا اللہ سونا لوی طاقت سونا لوی قدرت. انما قولنا لشيء ان نقول اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. ته چې غنم کرم نو په ډېر ستړی شم، ته چې غنم کرې ډېر په ستړی شي، ځمکه باړې نو ډیران باچې نو غنم به کرې نو بخور به کې نو ساتنه به کې نو شپږ میاشتې کم و بیش به پیو لګي، نو کله د آفتونو د گلین او د الله بوله تخم ورکی دا ځای کې وکړه. نو د سترګې پرب کې به غنم کرلی شي او د سترګې پرب کې به زرغونم شي او د سترګې په دقه یو رب کې به لکه د غرونو غوندې غله جمع شي. نو زه ستړی کېږم په کار، الله نه ستړی کېږي. ما له موده شته چې دا کار به په دونه موده کې کېږي، الله له موده نشته. نو دا چې یو نوړی تا راکړه دا روزانه الله دوه نوړی راکړي. وینن الله تا ته وسپارلم ستا په سوال، وینن به نار ګرځم. یو نوړی مې وخوړه بله نشته، نن به نار نه وګرځم. کاکا نار به ګرځې، لوی شی دی ووایو نار به ګرځي. نو رزق د چا په اختیار کې شو؟ د پروردګار د الله په اختیار کې. روزی رسان لوی صاحب ته لوی الله دی. نو ته د دنیا د پاره الله پرېږدې، دا دنیا خو د الله په لاس کې ده، دنیا له به الله نه پرېږدې. دنیا له الله ولې پرېږدې؟ که دا وایې چې یاره که دا مونځ کوم او دا ذکر کوم او دا تلاوت کوم گاک را نزی او دا بخور دا اوبه می خرابیگی، نو خود دنیا دا پارا دا اللہ پریخو کنا. نو دا دنیا خود اللہ پلاس کردا سے ولکی. دیرونو دنیا یو مثال در یو بادشاہ یو سړی ته وی زما یو باغ دلیر خشته باغ و دا بادشاہ دیر علا قیمتی او دا اغی باغ پا ہر طرف کی میوے وی، دا باغ سلور گٹونه دی سلور والا دا میوو ډک دی. یو نوکر توی دا سیو که جلال شاش کرے وانا او مال پا دی باغ کی اعلی میوه را غنڈکا چه کم تا تخکل اخکاری او کم خشته میوی پا دی باغ کی امال را غنڈکا. خو گوری او خبر در تکم که دا باغ پا کم ایسا یو دل تیر شوی دوباره بوتا نرازی، دا باغ پا کم ایسا جدی چکرو کن او بیا پتہ راتاو لگے چې و خودل ته قشته میوه نه پاتې شو، بیا به پس نه راځي. مخکې تراله چې کومه میوه دې خوښه شو امال را غونډه کړي ښکارې کې راوړه، خو واپس به نه راځي چې کومه علاقه باندې چکر و.
دوی دا خو آسانه خبره وردنه ود په خي طرف یې شروع کړه خي طرف ته چې کم دیوال او ګوټو نو هغې کې اعلی قسمه میوه وه دې ورته ودرېدو لاس اوچتوي چې دا میوه روشو کوم د ښکاری کې واچوم بیا وي هسې نه چې په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي ورېږه دا نه راشو کوم هغه بل ګوټ لاله چېرته لاړ هغه واقعي نورم مزېداره وه اعلی وخه نو دې ګرځي په هغه بل طرف کوشش کوي چې عالم چې بادشاہ له خو ته خشته میوه راغونډه کم بیا پړه کې سوچ کوي هسې نه په هغه ګوټ کې ردي نه ښي ځکه بادشاہ خو ما ته وایي ښه میوه راوړه دا خو ښه ده خو کېدي چې ردي نه هم ښي ورېږه دې باغ نه نه شو کوم هغه بوټو نه شو کوم هغې له چې ورغی هغه هم ډېره اعلی میوه وه د بیا ښکاری ځان تیار که بیا یاره بادشاہ خو یې ښه میوه راوړه هسې نه په هغه بل ګوټ کې ردي نه ښي دا نه شو کوم هغې لازم چې بل ګوټ له ورغی هغه تش تورو پکې یو میوه هم نه وه اسم پکې حق دک ادرید اوس بس کوم ما ته خو بادشاه میوه راوړه او ښه میوه ما خو ښې میوې پرېښودې په دې سوچ چې دلته به ښي دلته نه به هلته ښي هلته نه به دلته ښي او بادشاه را باندې شرط هم لګولی چې په کومه باغ یو دل تېر شي دوباره به نه ورځې نو نه دې ګوټ ته واپس تللی شم څوکیداران ولاړ دي نه هغې ته تللی شم نو دلته نو تش تور تشه ښکری د باغ نه ووت دقه دنیا مثال دی نن ورځ په ما راله زه یم ځکه خیري سبا به عبادت کوم نن پرېږدوه نیموزګار سبا به ښه ورته ځان وزګار کړم چې سبا ورځ راشي یاره ته پرېږدوه نن سبا به د دې قضا منځونه به م راګرځوم که خیر او سبا به ښه عبادت کوم بله ورځ به کوم بله ورځ به کوم او واپس خو په دې باغ د دنیا نشي راتلی چې کومه ورځ دې وواله بس داسې باغ ته به ورسې په آخره ورځ ته خو نن د سبا او سبا نه بله ورځ او د بله ورځ نه بله ورځ او د مرګ ځنکدن به د باندې راشي بیا خو واپس د دنیا باغ ته تلیم نشي او هغه وخت کې بیا عمل هم نشي کولی نو تش تور به آخرت ته ځي خو چې د باغ په ګم ګوټ دا سړی نه نوتی او د هغې نه یې میوه شو کولی و نو ټیک په ارمان کو که نه کو دقه رنګې د باغ دا یو ورځ د باغ یو طرف ته پکار دی چې موږ د دې نه فایده والو موږ په دې کې الله خوشحاله دی او موږ د آخرت دپاره تیاري وکړو دا لویه خبره ده کم مال او دولت چې خدای درکړه د هغې نه د آخرت ګټه واله الله پې خوشحاله که عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل ناستو یو سړی وله راغی وی صاحب دا دیم ډېر مالدار وی دا جیلانی چې ورته وي دا اصل کې ګیلان دی ګیلانی دی دا په دې دغه کې بغداد کې او په دې عراق علاقه کې یو ښار دی خو عرب خو ګاف نشي استعمالولی نو هغه ګاف ته هغوی جیم وایي هغې جیلاني ورته وایي نو دی یو ځل ناست دی یو نوکر وله راغی وي په کشتی کې ستا بلا بحري بیړه کې چې څومره مالو نو کشتی غرقه شو دی وی الحمدلله نو لږ ساعت پس بیا سړی وله راغی وی صاحب کشتی بچ شوه طوفان پې راغی مونږ خو یې واوړېده خو نه بد شو مال دی بچ شو نو دی بیا وی الحمدلله چې درس اخلاص کنو شاگردان دا ډېر لوی عالم وګورئ عبدالقادر جیلانی رحمت الله محض صوفي نو ډېر لوی عالم یو تفسیر یې لیکي تفسیر جیلانی په شپږو جلدو کې او ډېر لوی زبردست عالم دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک هم د هغه مذهبي دی شاگرد ته تپوس وکړه درس نه پس وی صاحب وی چې مونږ چار اصلي ته وی چې کشتی غرقه شو نو بیا دې مې الحمدلله او چې به وی چې د غرق کېدو نه بچو نو بیا دې الحمدلله نو اوم په غرق کېدو د خدای ثنا وی اوم په پیدا کېدو د خدای ثنا وی نه ما په ثنا په دې نه ده وی چې درا اطلاع راکړه چې کشتی غرقه شو نو ما خپل زړه ته وکتل زړه مې د کشتی پسې خپه دی او که نه دی خپه نو زړه مې نو خپه لمی مطمئن و مطمئن اس قسم خپنو اوڑکی میں داشی پروتو کہ اللہ خوستا مالو تارا کھڑے و لال کرنا اخیرت ہونے دیتے لی دنیا لال کرنا اخیرت تلال نو دا تبید دے انسان دا پار نو مانا خو اخیرت نہیں تلی مانا خو دنیا لال او دا دنیا را کھڑے تاو و تارا واغشتا نو با پا کسی دی اوس ما سره یو صادر د چا امانت پروت دی او مال هغه سړی راغی او هغه صادر یې رانه پورته کړ نو ده پې ورته ولې خفه کېږي
خو پردی شی و راغ را کړی او ما دې سموده فایده واغشته واپس را نه واغشته خبر اخلاص شوه نو لکی میں سوچو کنو خپاو پسے نو ما وی چې الله دا مال خو تارا کړو او تارا نو لکی میں دا پروتو او دا مال تارا کړو دا مال خو تا واغشت نو زما پکې سو ولی خپا کېږم نو ما پدې دا الله حمد وی چې شکر دې خدای چې دا مال لکې شي پسې خپګان نشته حمد شکریا ده الله وی چې بیا غالک راغی او راته وی چې هغه د مال کشته بچو دا وړېدلونه او مال دې محفوظ شو نو بیا ما خپل له توکل زړه ته مې وکتل نو زړه کې مې ډېره خوشحالي نه وه پکې بچ کېدو ما وی خو واقعي د دنیا د اعمال خو د ډول او زیب و زینت ته که غر کوه نو ښه به وسړیه د سوکۍ نه او د سوچونو فکرونو به اخلاصم او دا اوس را پیدا شو نو دا اوس بیا به سوچ او فکر کوم د دې زکات او د دې خیرات او صدقه ده دا بس کم دی اکدم او څوکیداري او څه نو لکه مې اړو دا سوچ ورپسې نو په دې پیدا کېدو مې په زړه کې اړو څه خوشحالي رانله اړو فکر رانه مې الحمدلله خدای چې زړه مې هغه طرف ته متوجه نه ګوره مسلمان به داسې کمال والا راضي هم به د الله حمد ادا کوي کمال ته دي هم به د الله حمد ادا کوي مال راغی بس خوشحالي ده خبره ده د الله حمد ادا کا کلال وې درسو کې نه اخلاص شو قصه اخلاص ده یو ځل دې په خپل یو واقعه د ذکر مې وکړ یو واقعه درته وي دې خپل یو واقعه وي وې د کلی نه وتم طالبي مې کوله علم مې زده کاوه وې دریاب په غاړه دجلې په دریاب روانم زم لاړم یو ځای کې یو استاد نه مې علم زده کاوه مې پیسې را سره خلاص شو نو پیاده سفر یې کلی ته وطن ته واپس نشم راتلی نو الته کې د دریاب په غاړه یو بوټی و د میوې نو زه به تلم هغې نه به مې یو میوه راوشکوله په هغې به مې خپله ګزاره کوله او کله به مې د هغې پاڼې راواغېستې په خوله کې به مې وچوپلې په هغې به مې خپله ګزاره کوله او اوبه مې راغېستې بس او مې څکلې نو یو ځل لاړم وی چې ورغلم نو وی هغه میوه د ما نه مخکې چا شکولې وه وی اوږې رالم واپس نار نورم واپس رالم چې واپس رالم جومات ته ننوتم اوږې ما وی دې کې یو سړی راغی جومات ته راننوت یو میلمه او یو غټه کاسه وه سره د خوراک ډکه ده غټه کاسه ده هغه د دې پولو د چرګانو د دې خوراکونو ډکه ده وی چې دې راغی او هغه بینې په ما ولګېده نو زما ورته سترګې نیغې کړې زه خو وږې وم اصلي زه ولیدم چې دې خوراک ته ما وکتل خو هغه د جومات یو ګوټ کې کېناسته وه خوراک خوري او ما ته اواز راکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی ما وی چېره بس تمه دې وکړه ورځم نه مې چې نه بس مهرباني خو داسې ومه چې نوړی هغه اوچته او په خوله کې لاړې ورته زما راځي شوان په هغه وی او په خوله کې ورته لاړې زما راځي خو ټینګ شومه هغه بیا راته وی چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره مې چې نه خورم وی په اره باندې وی پیښ شو چې دا سړی سے ضد نیولې دی او نور خیره کېږي وګې را پاسېد او قسم یې راکړه چې ستا دې قسم یې چې ډوډۍ به را سره خورم وی ور پاسېدم وی ډوډۍ مو سره شروع کړو چې ډوډۍ مې شروع کړله وی ما ورته چې مېلمه ته څوک یو د کم نه رالي وی یاره زه خو د جیلان یم او یو بوډۍ ښځه ده هغې را لېږلې مه چې زما زوی دی د علاقه کې ورشه د علم طلب پسې وتر عبدالقادر یې نوم دی عبدالقادر جیلاني او را لې 12 شرپۍ راکړه چې دا به هغه له ورسې نو هغه هلک پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ نو ډېر اوږې شومه نو د نیمې شرپۍ مې دا خوراک ځان له واخلي چې زه دا به اوس وخورم نو زه به کلي ته ځم واپس چې مور خوشم که نه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وایي مې چې هغه هلک خو زه یم ګوره روزي به خدای درکوي د دنیا یو مثال دی یو سړی وایي جومات ته راننوت په دې جومات کې د څلورو ګوټونو کې څلور کسان ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو هلته ولاړ دی یو هلته ولاړ دی یو هلته ولاړ دی خپل عبادت کوي نو یو جینۍ راننوته و هغه جینۍ سره یو کاسه ده او خشته ښکلې جینۍ ده او یو کاسه ورسره ده او په هغې کې غوښې دي وډوکي دي پکې او سامان دی د یو هلک له ورغې
هغه ورته اډو ګوري نه او دی ورته کاسه دقسې نیولې چې دی نه څوک هغه ورته بالکل ګوري نه نظر ورته نه کوي کله ورته دا جینۍ مخکې تاوي کله یو طرف ته کله بل طرف ته مینت ورته کوي چې خدای دپاره ما دا راوړې ده او ته مهرباني وکړه دې نه خوراک وکړه هېڅ کتل ورته نه کوي اخره کې چې ډېر منت زاري ورته وکړه نو هغه سړي د هغې نه یو هډوکې راواغېسته هغه هلکه ویې خوړه او چې هډوکې یې راواغېسته نو دا جینۍ پې په دې مخ وویشته بیا او دا هلک وایي چې زه ورته اوس نیغ ګورم چې مخ ورخ کې راته زه ناست یم او لاړی غله پکار دا چې دا خوانچه دې نوم بیا ماله راوړې وه او په دې سوچ کې مه چې هغې نه خوري اوس بیا ماله راوړي ځکه ته انکار کوي او راضي کوي یې ماله بیا راوړي خو ماله نه راځي زه ورته نیغ ګورم چې اوس په ما بیا رحم راشي او ماله به راوړي او چې هغه هډوکې رالي دا ښځه پیولي چې بل هډوکې اوسګاري بیا پې دا ښځه ولي بیا وی زه نیغ داسې لږ ورنږدې شو چې ماله بیا ورسره وړي وی زه یې په ځای پرېښودم هغه بل له لاړه جینۍ وی چې بل له لاړه وی هغه هم هغه ورته هډو ګوري نه خوراک ته ګوري نه دې جینۍ ته ګوري او دا جینۍ لګیا ده هغه راضي کوي چې دا دې لږ وخوره که نه شا به ډېر ښه خوراک دی ورته مهرباني وکړه خوراک دی وکړه خو چې ډېر یې مجبور کړه نو هغې هم دا چل شروع کړه هغه بل هلک چې هډوکې به یې راغېسته غوښه به یې ترې خوړه نو په هډوکې به یې دا جینۍ ویشته وی زه ورته هسې لږ نور هم نږدې شوم چې دا ماله ولې نه راځي هغې ته نه خوري او دی په زور رضا کوي او زما وتړه شوې دي ماله نه وی خیره درېیم لم ورغې څلورم لم وی اخره کې ماله جینۍ راله وی چې ماله راله وی زه خو ته وږې ما وی ما ته وی چې خوره که نه نو ما وی چې د دې دی به دا رواج یې نه چې نه به خوري او په زور به رضا کوي نو ما داسې خوا دې خوا کړي ما ته چې خوره که خورې ډکېږي خوره ګنې زم ده نه ته خورې وخوره ډکېږي نو وخوره او که نه خورې زه دنه لاړمه نخرې دې شروع کړي کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې ما چې واقعي که دا جینۍ ورته خورم بس نو ما یو هډوکې راواغېست وایي چې راوا مې غوښه مې ترې وخوړه نو ما ویل به دا رواج چې خوراک خورې نو په هډوکې به هغه انسان وړي نو وی هغه هډوکې مې اوچت کړه او دا جینۍ مې په دې مخ وویشته وایي چې په مخ مې وویشته وي هغې هغه کاسه کېښود او په ما د پاته راونښته خدای دې بېخ وباسه زه ما دله ډوډۍ راوړو ته ما په هډوکې ولې دا څه کوې وی ما ته وایي چې زه څه خبر وم چې دا بره د علاقې رواج یې هغې دا چل کو نو ما هم دا چل شروع کوي خدای دې بېخ وباسه د دنیا ما جینۍ راته وایي د دنیا ما دا څلور واړه ما نه خفه دي رضا کومې نه رضا کېږي او ته خو هغه ځای نه دې شیش ورته اخیستی و او خولې نه دې ورته لاړې بېدلې ستا رضا کولو تاجد دی که خورې خوراک ډکېږي ډک شی که ني برابروم دی حقیقت هم دا دی الدنیا ملعونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه دنیا چې سړي نه آخرت یاري دا وایي د خدای نه ډېره زیاته لرې ده لعن عبد الدرهم والدینار نبی علیہ السلام فرمای چې کم سړی دا پیسو پسې نښتې دی والله یې او کمبل پسې نښتې دی او مال پسې نښتې دی دا وایي په درې د خدای لعنتي نو دوه قسمه دنیا مې بیان کړه ما درته وایي دنیا ګټل د دنیا مال جمع کول خوخان اغشتل لسونه اغشتل ځان له کور جوړول ځان له جایداد دا منع نه دي حرام نه دي خو یاره چې الله غافله نه کې رجال لا تلهیهم بیع ولا ذکر څنګه دی تجارت ولا بیع عن ذکر الله الله نه بنه غافل کېږي او کما او ما وایي چې طلب د کسب حلال فریضه بعد الفریضه لیکن کما دنیا چې هغه ته الله نه تا غافل کوي او منذر نه پاتې شي او الله دې هېر شي او آخرت دې هېر شي دا خطرناک دنیا ده حب الدنیا رأس كل خطیئه دا بیا د هر ګناه بنیاد او جرړه ده قرآن حکیم کې الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وی تاسو اخرت پریخې دی او دنیا ته متوجه بس نو که معمولی تکلیف در ترازی نو نه چغې جوړې کړې بیا که خپلې خوب شي نو نه بیا چغې جوړې کړې که معمولی بیماری در باندې راغله نو بیا دې چغې جوړې کړې ولې دا شی دی خوښ دی که نه چې چا نه د خوښې چیز دي نو بیا ورپسې خپئ او که اخرت دې خوښي
او مقصد د اخرتی د دنیا کړهو د دنیا په تکلیف به بیا خفګان نه کې بیا خو هغه مقصد دی کنه الله مقصد نو دنیا کې چې اوسېږي تجارت بم کې ګټه بم کې دکانداری بم کې او د دنیا کسب بم کې بچو له حلال نفقه بم ګټي هیڅ قسم ممنوع نه دي ما د ډېرو صحابو مثالونه درته درکړل لیکن الله به نه یېرو بل مونځ به نه پرېږدو بل ذکر به نه پرېږدو او خپل عبادت به نه پرېږدو او د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعداري به نه پرېږدو او د شریعت احکام به نه پرېږدو او د شریعت په طریقه عمل او په هغې تل به نه پرېږدو او ټوله زندګي به دنیا له نه ورکوو سبا آخرت له هم ورکوو که نه ټول وخت 40 غنټې به دنیا له نه ورکوو 40 غنټو کې به سه الله له هم ورکوو څه به دعوت الله له هم ورکوو څه به دې له هم ورکوو چې مانه الله راضي شي او مانه خدای راضي شي او داسې عمل وکړم چې مخلوق ته دې فایده ورسي نو دا یو مثال دی الله دې مونږ له دعا وکړي د دنیا او د آخر خیر نصیب الله د دنیا او د آخر د شرونو فتنو نه مساعد د ارشد ورور وفات شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او د آخرت لوی سفر الله د راحت او د خوشحالو کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي او الله ولا د دنیا اجر نصیب کړي او خدای صبر نصیب کړي څومره مردگان چې وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي الله زمونږ دنیا فراخه نصیب کې حلاله او دنیا د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي دنیا زمونږ د آخرت د فتنې ذریعہ مګرځي الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي که څوک تنگ دست قرضداران دي ته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د دنیا او د آخر برکتونو او خیرونه نصیب کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دو ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین زمونږ د هدایت دپاره دنیا ته راولېږه او دې دپاره الله رالیږه چې دا کم خلق د جاهلیت په تیارو کې ډوب پراتو د کفر او د شرک په تیارو کې ډوب پراتو دا د هغې تیارو نه وباسي او د ایمان او د اسلام په رڼا کې داخل کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دې دپاره نبی علیہ السلام دنیا ته راولېږه یو رښتونی دین د توحید دی ورته حواله که او الله ته دومره لوی کار واغېشته چې دغه دین رب العالمین په ټولو دینونو باندې یو غالب دین وګرځو اوس پیغمبر علیه السلام ته چې الله تعالی دا کومه ذمه داري وسپارله چې د امت هدایت دی نو دوه څیزونه الله پیدا کړل یو د نبی علیه السلام په زړه کې د خپل امت سره محبت او مینه او شفقت دومره مینه او شفقت الله د پیغمبر علیه السلام په زړه کې اچولی چې هغه ته د خپل امتیان داسې ښکارېدل لکه اولاد او حدیث پاک کې راځي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار د بچو دپاره نو دومره شفقت الله د نبی علیه السلام په اړه کې واچو لکه د پلار چې بچو سره کم محبت او مینه وي او د هغې وجه دا ده چې خلک پردو ته یو شان لار ښیي او خپلو بچو ته بل شان لار ښیي او چې کوم نیک سړي وی خو دا فرق نه کوي خو بیا هم په بچو زیات شفقتي په پردو لږ کمی نو نبی علیہ السلام خو ټول مسلمان ته په یو نظر کتل دا د هغې یو بهترین صفت خو الله تعالی داسې د نبی علیہ السلام په اړه کې شفقت واچو چې دا ټول یې داسې کړل چې روحاني اولاد چې دومره مینه ولري دومره کوشش وکړي چې لکه اولاد دپاره بنده کوشش کوي د جهنم نه یې وباسي د جنت په لار باندې روان کی نو دا الله د پیغمبر علیه السلام په زړه کې هغه امت سره شفقت او هغه مینه او محبت پیدا کړي
بل طرف تا امت تا دا حکم دے چی تم دے خپل پیغمبر سره داسی مینا ولرا داسی محبت پیدا کچے اغا دا بچونا او دا مور او دا پلار نم زیادہ مینی ځکه چې مونږ به د نبی علیہ السلام تابعداري کوو. تابعداري د هغه چا کېږي چې چا سره محبت وي، چې چا د په زړه کې نفرت وي د هغه څوک تابعداري نه کوي. نو دا ترغیبات مونږ ته مسلمانانو ته هم د الله طرف نه او د الله د رسول د طرف نه میلو دي چې تاسو دې پیغمبر سره داسې محبت ولرئ، داسې مینه پیدا کړئ چې هغه د هر انسان ناغ من زیادتی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. در سوچ د نبی علیہ السلام سره د انسان مینا د مور و پلار او د انسانانو د کل مخلوق نه زیات نی، د دې سړي ایمان کمزور دی. ایمان کې کمزورتیا ده، ایمان کې نقصان دی. نو امت تم دا ترغیبات تی کہ تاسو با دا پیغمبر علیہ السلام سرا مضبوط محبت لرے. اس سی مین مونگ لرو نو دا مین تقاضا دارا چی مونگ با دا پیغمبر علیہ السلام پا نقش قدم زو، دا آغا پشان عمل بکو، دا آغا پشان کردار بی، دا آغی پشان اخلاق بی. او رونو دا نمونا دا مثالون مونگتا دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابونا را روان خکاری. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه لن بی اغا خلقو چی اغی دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری کولا. دکا دا نبی علیہ السلام ہدایت لن بی دوی تاو نو چی دا صحابه کرامو تا پیغمبر علیہ السلام راغے ہو اغی تا دا اعلانو سو چی اطویع اللہ و اطویع الرسول، دا اللہ و دا رسول تابعداریو کے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام ستاسو دا پاریو بہترین نمونہ دا. نو صحابہ با اس خامقا دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری کئی، نو دا غی تابعداری دا پارے مخ کی دا صحابہ پڑکی وسر محبت و مینہ پیدا کئی. دمرا مینہ او دمرا محبت یو نظر سر بے پیغمبر علیہ السلام تو قتل یو نظر سر بس بیا با عاشق ہو پی، یو نظر سر کتو کہ وہ بیا عاشق ہو پا نبی علیہ السلام. او چې نبی علیہ السلام سره به ناستا پاستا وشوا کی به ناست ور سره او مجلس به وسره وشو، بس دا غزړه کې به بیا د پیغمبر علیہ السلام هغه محبت پروتو. یو صحابي دی د نبی علیہ السلام په دور کې او هغه د روم کې یو بادشاہ هرقل، دا اغی بادشاہ سره د مسلمانانو جنگ وشو او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا جنگ وشو او پاغا جنگ کے ہو قیدیان نیولی کی گی دا مسلمانانو 300 قیدیان دا روم دے بادشاہ گرفتار کر او دا غی قیدیانو چکم مشر قیدیو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ دا غی مشر دے پاکی گرفتار کر. دے ہرقل بادشاہ تا زمان پا بخاری شریف کی حدیث تے پدی لنبی حصہ کے کہ دا پیغمبر علیہ السلام حقانیت معلوم شو، دا اقرار یوزل کڑیو چی نبی علیہ السلام دا اللہ رشتون پیغمبر دے. خو قوم ورطا بلوکی دا قوم دا غبلوکی دا وجنا دا ایمان رونر او دا مسلمانی اختیار نکا. نور ورطا فتح وا چی دا اللہ رشتون پیغمبر دے. نو دا مسلمانان چی دا سر گرفتار شو دا صحاباو کی چی دا کم مشر صحابیو عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ دے دانتا مخامخ قدر وی دا یو قیدی دا مشر قیدی ما ترا مخامخ کے ورطاوی تاسو خوز گورے مانی ولی گرفتار یو چیز سغوالم اب در سرکو نو زه تاسو پریدم خو په یو شرط او هغه شرط داري چې تاسو به د خپل مسلمانی پریده او زمون په دین کې په عیسایت کې به داخليږي. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وی چې مونږ خو په جاهلیت کې لونه بم جمدې خولې
بدعملی بم کول، ډاکې بم کول، بربند طوافونه بم کول، بے حیايي بم کوله. الله دا غي اور نو وستو جنت ته راوستو. نو اوس بیا د جنت لار پریږدو جهنم په لار روان شو. ستا لاس کیو چې څه دې خوښۍ کوه خو ایمان او اسلام پرې ښودو والا قوم موږ نه یو. وی ښځه ګورم چې تاسو یې پرېږدی او که نه پرېږدی. جیل کې واچول وی ډوډۍ هم پې بنده کې او به هم پې بنده کې چې په دوی لږه لوږه راشي او په دې تنده راشي نو پته به ولګي چې دې ایمان پرېږدي او که نه پرېږدي. نو چې جیل کې بیا واچول او څه وخت تېر شو نو بیا یې راوویستل ځان ته مخامخ دا ټول ملګري کېنول او دی یې را مخکې کړ. وایي څنګه چل دی؟ اوږې وې یو تږې وې یو. وایي دا مهرباني وکړه ځان په لوږ او تنده مه وجنې او دا خپل اسلام هم پرېږدی او عیسایي شه پرېږدم هم. او یو شی بلم دی که ته عیسایي کېږې زمونږ په دین کې داخلېږې نو پرېښودلم ستاسو پرېږدم او بل تاله زه خپله لور په نکاح در کوم. عبدالله ابن حذافه ته وایي زه بادشاه یم د روم بادشاه یم. هغه زمانه کې روم داسې و لکه اوس د امریکا چې ده دوه سپر طاقتونه او مضبوط، یو ته به روم وی بل ته به فارس وی او همیشه به دوی یو بل سره جګړې وي. دا په هغه زمانه کې مضبوط طاقتونه و. نو وی ګوره زه د روم بادشاه یم او زما لور د تا ته هغه په نکاح کوم، تاله د یو خپلې علاقې دغه در کوم، ولایت در کوم، ګورنري در کوم. خپل علاقه کې یو علاقه کې به د ګورنر کم، لور به درته په نکاح کم، عزت به دله درکم او د جیل نه به دې وباسم. پرېږده و دا اسلام او راځه زمونږ په دین کې داخل شي. هغه ورته وی دا خو لا ستا یوه لور ده او ستا د یوې علاقې ګورنري ده، که ته ماله د دنیا جنکې هم په نکاح کې او دا دې ټول روم دا بادشاهي راته سپارې، دغه جیل مې قبول دی خو اسلام پرېښودو والا نه. د پیغمبر علیه السلام کم دین چې راوړی دی مونږ له او کم مذهب یې راوړی دی زه به په حق مذهب او په هغه دین مرګ خوښوم. جیل کې وي او کار ځای کې وي اسلام پرېښودو والا خبره پکې نشته. ملګرو ته وایي یاره د نبي علیه السلام نوم یې واخله چې د هغه ملګري واقعي چې د هغه په سچه ملګري دی په یو شان کې ته نه وړي. وی چې بیا په جیل کې یو ساس کې اوبه ورنه کې یو نوړی روډۍ چې ورنه کې نو چې یو سوړه دی په نورې لوږې تندې تېرې کړې بیا یې راوویسته. او دې حالت ته رسېدلي و چې قریب و چې د دې لوږې او د تندې د لاسې د سترګو نظر هم ختم شوی وي. دومره تکلیف ته ورسېدل. بیا راولل ځان ته یې ودرول. ورته وی څنګه دې خیال دی پرېږدې اسلام وی نه. وی یو چل خو کا تګې ډېر وی او بلکل اوږې مې وی یو وی راوړی غوښه وله راوړی اوبه وله راوړی نو د خنزیر غوښه یې وله پخ کړی و او شراب یې وله په کاسو کې راوړی ورته یې کېښودل. وی ګوره درته ویم چې دا شراب دي ستاسو پیغمبر په تاسو آرام کړي او دا د خنزیر غوښه ده زه یې دا وخورئ دا اوبه دا شراب وڅکئ په دې تنده هم ختمه کړئ او په دې لوږه هم ختمه کړئ. ملګرو ته پام کوئ ګورې ګوتې ونیسئ. ملګري ورته وي دا ته په دومره ازمایش کې مونږ ولې چې دومره امتحان کې مونږ ولې چې دې وخت کې خو مونږ له د خنزیر غوښه خوړل جایز دي او قرآن حکیم کې حکم دی چې کوم سړی اوږې شو د لوږې مري نو که دې د خنزیر غوښه خوري نو خوړی شي د لوږې نه بچ د مرګ یې بچ دونه به خوري چې په هغې د مرګه بچ شي. او که دې شراب سکي او نورې اوبه نه موني نو شراب هم سکي شي دومره به وسکي چې تندی ختمه شي. نو دا خو مونږ له قرآن کې الله جایز کړي دي که مونږ د خنزیر دا غوښه وخورو مونږ دا شراب وڅکو مونږ له منع نه دي دې وخت کې. او دې وخت کې مونږ خېټې د لوږې د لاسه درد کوي او مونږ د تندې د لاسه تباه شو نو ته دومره تکلیف کې مونږ ولې چې اجازت راکړه چې دا وڅکو الله راکوي ته ولې نه راکوي. ملګري د خپل مشر صحابي ته وایي او ته وایي